بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق وطن کو مینوالو دا وخت زه ولاړ ما په خوازخیلې مټه چوک کې چې دا ځکه جماعت علماء اسلام چې کوم دي د هغوی ورکران د هغوی ملګري او هغوی راوتلي دي د فلسطین په حق کې دلته کې یو علامتي احتجاج کوي. زموږ سره اوسئ، دلته کې نور مشران هم دي، د دوی سره موږ خبرې کوو. جی زموږ لپاره ضروري ده موږ ټول مسلمانانو انما المؤمنون اخوة مؤمنان ټول زموږونه دي، او که په فلسطین کې دي، که په کشمیر کې دي، که په افغانستان کې دي، په هر ځای کې چې څومره مسلمانان دي دا ټول زموږونه. नारे तकबीर, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल फलस्तीन. دا به ټول مسلمانانو اجتماعي کمزوري ده. پکار ده چې په دې وخت کې دوی کمزوري نه کوله، ځکه د شریعت تعلیمات د اسلام تعلیمات مونږ ته دا دي چې ټول امت د یو جسد په شان دی، په یو جسد کې په یو جسم باندې چې په کوم ځای درد دی ټول جسم د بې ارامه بې قراره وي. نو مسلمانان په اسلامي اخوت په بنیاد باندې، د اسلامي همدردۍ، د اسلامي ایثار په بنیاد باندې چې داسې موقع راځي دا د هغو ذمه داري او فرض جوړېږي چې میدان ته راوځي. لیکن دا د افسوس خبره ده، دا د افسوس خبره ده، او په دې چې څومره افسوس وشي دا کم دی. په دې وخت کې الحمدلله جمعیت علماء اسلام ته دا اعزاز حاصل دی چې د فلسطین نکاس دپاره صرف جمعیت علماء اسلام په ټول ملک کې اواز پورته کوي. او دا تاسو څنګه د اسلامي ملکونو خبره وکړه، دا ټول اسلامي ملکونه خاموش نه روزي. کله جمعیت علماء اسلام پهل وکړو، اواز یې پورته کړو، ټول اسلامي ملکونو سربراهانو ته ژبه میلاو شوه، د هغو د خولو ته چې کومې تالې لګېدلې وې هغه کولاو شوې، اواز یې پورته کړو. میډلیسټ کې مولانا بدر رحمان لړ او د فلسطین د مشر سره میلاو شو. آیا دله پکار نه و چې د هغوی د مجاهدینو سره میلاو شوی او کم ډونیشن چې کم د دوی د دې نه وړ هغوی له ورکړه؟ تاسو خطا کېږئ. اسماعیل هنیه دا د حماس سربراه دی. د فلسطین چې موجوده کم سربراه دی هغه محمود عباس نوم دی. جمعیت علماء اسلام چې کوم ډونیشن وړی دی حماس مجاهدینو تنظیم سربراه له حواله کړی. تاسو خبره کې خطا شوې نه. په ټي وي باندې خالد مشعل او اسماعیل هنیه دا د حماس سربراهان دي، په قطر کې د هغو سره ملاقات شوی دی. د فلسطین د سرکاري او دغه سره ملاقات نه دی شوی. د پاکستاني عوامو ته میسج ورکول غواړي، پاکستاني عوامو ته دا میسج ورکول غواړو چې الحمدلله پاکستاني عوام په دې اسرائیلي ظلم باندې ډېر زیات خفه دي او د دې ظلم خلاف اواز جمعیت علماء اسلام پورته کړی. جمعیت علماء اسلام پوش باندې ودرېږي انشاءالله د فلسطین د مظلوم مسلمانانو لپاره چې جمعیت علماء اسلام په میدان کې دی الحمدلله. او د عوامو موږ شکریا ادا کوو، جمعیت علماء اسلام باندې ډېر لوی اعتماد یې وکړو، د هغو سره چې کوم ډونیشن شوی او د عوامو په تعاون شوی الحمدلله. دا سلسله به مزید هم جاري او موږ یوازې فلسطین نه، که هغه په برما کې ظلم کېده، که په افغانستان کې ظلم کېده، که د دنیا په کوم ځای کې به مسلمان ظلم کېده، جمعیت علماء اسلام میدان ته ځکه جمعیت علماء اسلام منشور دی هر ظالم سے بغاوت، هر مظلوم کی حمایت. نو د ټولو مسلمانانو اجتماعي ذمہ داري دا جوړیږي چې جمعیت علماء اسلام په پوش باندې ودرېږي او دغه اواز کې تقویت پیدا کړي. اخرانه سوال مولوي صاحب، کچري حکومت اعلان وکړي تاسو پارټي والا تاسو چې کوم خپل فورس ته خړې ورده والا آیا دوی بل شي جهاد نه خړې ورده والا نه، موږ ټول لا کفن موږ په سر تړلې ده. زمونږ قائد دا مخکې ویلي دي حکومت ته موږ لار راکړي، اعلان دې نه کوي، موږ دې لار راکړي بیا ان شاء الله تاسو د مس قلندر ګورئ ان شاء الله. جی نن چې کوم دا احتجاج دی په خوځخې لګي د دې په حق لا تاسو سره راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. نل ملکگیر زمون قائد جمعیت قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د نننۍ جمعه چې دا د یوم فلسطین په نوم باندې مناوي. تاسو ته پته ده چې فلسطین کې صهیوني یهودي قوتونو ډېر لوی ظلم، ډېر لوی جبر په مسلمانانو باندې جوړ کړی دی، د ظلم و ستم بازار یې ګرم کړی دی. مسلمانانو کومې علاقې چې خاص کر غزه، نو هلته کې چې کوم دی نو د مسلمانانو مکمل نسل کشي شروع کړې ده. د مسلمانانو بچي، ماشومان، نارینه، زنانه، ضعیفان، بوډاګان د هغو لاشونه په لارو کوڅو کې پراته دي. د انساني حقوقو مکمل چې کوم دی نو هغه دهجیان یې وړاو کړي دي او د دې په شا باندې استعماري قوتونه چې دي کارفرما دي، خاص کر امریکا او برطانیه. نو موږ دا اواز پورته کوو چې په اسلامي دنیا کې چې کوم ځای کې څوک د اسلامي نارې دپاره راپاسي یا ټوپک په اوږه باندې، نو ټوله بین الاقوامي میډیا چې د هغې خلاف مهمجویي شروع کړي چې دا دهشتګردي شروع کړه او دا دهشتګرد دي، انتها پسند دي. خو نن چې په فلسطین کې دغه اسرائیل د امریکې په ایما باندې د مسلمانانو دغه چې کوم دی نو قتل عام شروع کړی دی، نسل کشي شروع کړې ده،
دغه دهشتګردي شروع کړې ده. په دې باندې ټول قوتونه خاموش دي، انساني حقوقو تنظیمونه پې خاموش دي. زموږ د احتجاج مقصد دا دی چونکې دا نن د فلسطین د مسلمانانو لپاره د احتجاج کال زموږ قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ورکړی دی. د ټول ملک په سطحه یې ورکړی دی، ټول ملک په سطحه به دا احتجاج کېږي او دا چونکې د ټولو مسلمانانو لپاره پکار ده، ځکه دا په ټولو مسلمانانو یو مصیبت دی. مطلب د ټولو مصیبت د یو مسلمان باندې چې مصیبت یې نه پکار ده چې زموږ د ټولو مسلمانانو باندې، چونکې موږ ټولو مسلمانانو ته اپیل کوو چې په دې کې شرکت وکړي او خاص کر د فلسطین مسلمانان تاسو وینئ چې زنانه ماشومان په څه حالات کې دي او صرف په دې وخت کې تاسو وګورئ چې صرف مولانا صاحب دا اعلان کوي، نور زموږ د سیکولر پارټیان هم ډېر شی دي خو څوک د دې احتجاج کې حصه نه اخلي. پکار دی کې ټول احتجاج کې حصه واخلي. د فلسطین په حق باندې خو دلته کې په ناره کولو باندې هم پابندي ده، څنګه چې په اسلام آباد کې زنانه نیولې وه. نو آیا تاسو دونه اکشن اخلئ؟ بهر نفریم ولاړه ده، آیا دوی به تاسو ته څه وایي او که نه؟ نو دا خو د دغه غر موږ د مسلمانۍ په نیت یو، الحمدلله موږ مسلمانان یو او دا زموږ دا ملک چې دی دا د اسلام په نوم آزاد شوی دی، لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم آزاد شوی دی. نو موږ خو په دغه سوچ او په دغه فکر کې یو چې په مسلمانانو باندې هر ځای تکلیف انشاءالله موږ پکې ولاړ یو. آسې په داسې نور لکه تاسو ګورئ ډېر زیات ماشومانان شهید شو فلسطین کې. د دې باوجود که موږ اکشن ونه اخیستلو د دې مخکې قدم به د هغوی بیا صحیح نو زمونږ خو مطلب دا نور وس نه رسي چې موږ فلسطین ته لاړ شو، موږ هلته دغه وکړو، خو زموږ یو اواز خو موږ کولی شو که نه به حیثیت مسلمان. ځکه په دې کې د جمعیت علما اسلام یوازې په کار نه چې ټول مسلمانان موږ راپاسو او دا خپل فریاد او دغه ورسو الله ته یې خو رسولی شو، الله خو به موږ ویني که نه په دعاګانو کې یاد کوو، په فریاد کې یاد کوو. موږ الحمدلله زموږ جماعت ښه کافي چنده مو کړه، عرب 76 کروڑ روپۍ مولانا صاحب په خپل لاس ورسول. هغې کې هېڅ هم نه کېږي د هغو لپاره حوصله افزایي وشوه. مطلب دا دی چې د هغې په مت کې هغو ته دوایانې خوراک څه نه څه خو میلاو شي که نه. داسې موږ له ټولو مسلمانان یو، الحمدلله موږ دا په دې باندې ایمان دی چې ټول مسلمانان به موږ سره په دې کې شرکت کوي. والسلام. خوږو کتونکو مینهوالو